اسماعی د نمیږي د هارونی رشید خدای ور باندې لعنت وکا څه د وم امام قاتل وو د دغه داور کې دی وزیر وو. اسماعی خکار پسې وتلو لیارې کې سارو کې تللو لیاره تنه غلطه شوله. اسماعی تاسو نیټ کې ویر کوئی کېدای شي نیټ کې ادا کیسه تاسو پړو کوئی اردو کې یا لیکلی شي د الف صاد میم عین ی اسماعی. نو دوس کله وتلو لیاره تنه غلطه شوله تللو 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 سارو کې یوه خیمه ولیدل. کله یې ولیدله غاږې وکړلو ډکونه یم رهزان نه یم د هارونی رشید وزیر یم اسماعی منما دی لیاره رانه غلطه شوي دي. څه کله یې سترګې وغړولې خیمې پرده وچاته شوله یوه حسینه و جمیله ښځه ته نه راووتله. چې راووتله اسماعی ته دې څه چال دی ورته یې لږ ارام کوم. دا ښځه ورته یایي چې اسماعی ته مو نه محرام یې یا به خیمې کې ننه ته کینې زه به بهار کینم یا ته به بهار کینې زه به یې ننه کینم. خو ته ولمونې ته یې ننه کینه زه بهار کینم. لږ سوت بعد یې شودې ورته راوړلې شودې یې وچېکلې. اسماعی دې یایي څه زه وغځېدلم څه لږ ارام وکړم ما منم غوږه ته د آس والا آواز راغللو. څه کله مې خیمې پرده اوچاته کومل داسې یو تک تور کاس دی آس باندې سپور دی دغې ښځې ور منډه کړله آس جلاب یې تنه ونیوللو آس نه یې راکوز کړلو آس یې تنه وتړلو لاس یې ویر کړلو لیارې کې د رسي دا ښځه د ښې خبرې ورته کوي هغه د ورته زیاړې کوي. خو وروسته ما ته پاته ولګېده چې دغه سړی چې کوم دی د تور دا د دغې حسینې و جمیلې ښځې مېړه دی. نه دغې ښځې ته مو وویله څه اتا مېړه حسنه نه لري اتا مېړه څه دولته نشته دی کور او سره نشته دی دې څه ته زندګۍ څنګه تېروي. توجه مو شته که نه؟ ایسه هغه ښځه د ما ته جواب کې یایي څه اسماعی خدای تا کور ړانګ که ویلی ایمو نمک دا وخوړل اوس د ایمو منځه جدایۍ اچوي. اسماعی ته هغه ښځه یایي دي چې ما رسول الله نه اورېدلی دي چې دین دوې حصې دی یو صبر یو شکر. ما ته که خدای حسین میړه نه دی راکړی که ما میړه ته خدای دولت نه دی ورکړی دی باندې زه د خدای صبر کوم. که خدای مو ته یوه وزاره کړي دی شودې درته نه چیکو دی باندې زه د خدای شکر ادا کوم. کیدای شي ځنه کور داسې وي چې هغوی که یوه وزه یا نه وي چې هغوی که شودې ته نه وچېږي. یعنې دې خپلې زندګۍ کې ځانه لاندې خلکو ته چې کولي سترګې غړولي ځکه دا خپل دغ تور میړه سره زندګۍ کې راضي وه. دغه د انسان ته د شکر مکافره هم کوي. پاس که غواړئ عرفاو نن سبا څه کومه نکته راوبسلي دی عارفانو خلاصه کلام دا دی څه که غواړي انسان څه خپلې زندګۍ نه ځان راضي کړي پکار د زندګۍ کې ځانه لاندې خلکو ته سترګې غړوي. دا دوې خبرې یعنې چې زړه تنګېږي یو د خدای یاد نشته دی دویم دا چې موږ ځانه پورته خلکو ته چې کوو سترګې غړوو.